اذا اصابتهم مصیبت، مصیبت کی تنوین راغلی د پاره د تنکیر، یعنی که لوی دی که وړوکی دی، هر قسمه مصیبت چې ورته ورسېږي دی پې دا انا لله و انا الیه راجعون وی. حدیث مبارک کی راځي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا په ډیوه کې تیل ختم شو، رڼا ختمه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عائشہ ورته عرض وکړه یا رسول الله دا مصیبت دی؟ نو نبی علیہ السلام نعم کل ما اذى المؤمن فهو مصیبه، هر هغه شی چې مسلمان پریشانه کوي نو دا مصیبت دی. معمولی شی دی ولینی خو چې مسلمان ته په پریشانی رسین دا مصیبت دی. او د مصیبت په وخت کې انا لله ویل دا یو مستحب عمل دی، الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو مسلمان ته مصیبت ورسېدو او تکلیف ته ورسېدو او په دغه دوران کې د انا لله و انا الیه راجعون وی، انو الله تعالی وی زه بول د دې نعم البدل په دنیا کې ورکم یا بول د دې نه غوره ورکم او په آخرت کې بول ډېر لوی اجر او ثواب ورکم. یو صحابیه ده دا غینوم دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، دا فرمایي چې زما خاوند وفات شو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ. نو ما ته خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خولې مبارکې دا وینا یاد وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې چا ته مصیبت ورسېده او د انا لله ووی نو الله تعالی به ورته دکه شان دی یا د دې نه غوره نعمت ورکي. وی ما دا انا لله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گفت وجه نه وی، خوړه کې مې دا سوچ کو چې د ابو سلمہ غونډه خاون یا د دنه غوره خاون به ما ته څوک میلاویږي. ځکه ابو سلمہ چې ونه د ډیرو صفاتو نه ډکو او ما سره ډیر لوی محبت او ډیر لوی قدر او احترام، نو ما وی چې ما ته به د ابو سلمہ غونډه خاون میلاو شي یا د ابو سلمہ نه غوره خاون به ما ته میلاو شي، دا به څنګه وي؟ خو به هر حال ما چې کوم نن دغه کلمات ویل فرمایي چې کله زما عدت د پوره کېدو شو او عدت مې برابر شو نو په دې کې ما پسې سوال جواب راغی، پیغام راته راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که چېرې ته نکاح کول غواړې زه تا سره نکاح ته تیار یم. وی ما ته ډایرکټ خبره رایاده شوه چې اوهو سل ابو سلمہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپو د خاورو نه قربان شه. نو بیا نبی علیہ السلام دې سر نکاح وکړو. نو عرض مې داو چې څوک د مصیبت په وخت کې څه شی دنه روک شو، تکلیف درته ورسېدو ذهني او تا په دغه وخت کې انا لله و انا الیه راجعون وی، نو دا سبب د اجر دی په دنیا کې مو په آخرت کې. الله تعالی وی دا د مؤمن صفت دی چې کله دته مصیبت ورسیږي دی په دغه دوران کې انا لله و انا الیه راجعون وی. ترجمه ته بیا وګورئ.